بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. دا سوره البقره ده او دا آیات نمبر دے 230. فإن طلقها نو کچر طلاق ورکړه دی خزی ته دریم طلاق نو پلا تحل له من بعد نو حلال نه دا خزا داغه د پاره د دې خاوند د پاره بیا حلال نه ده حتی تر دې پوری تن کې زوجن غیرو چې نکاح کی دبل خاوند سره پاین طلقها نو کچته طلاق ورکړه د دویم خاوند نو پلا جناح نو نشته ګناه علیهما په دې دوانو باندې ایت راجا چې یو بلتا راوګرځي په نکاح سره ان ظننا ایقیما حدود الله کده دوانو ګمانو چې پابندی بکې د حکمونو د الله د پلو د الله وتلک حدود الله او دا حکمونو پلو د الله دی یبینها چې بیانې هغه لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي. ربط خو ښکار دی د مخکې سره ځکه چې د طلاق بیان روان دی او د معاشرت احکام الله بیانوي او د معاشرت د احکام په قران کې ډیر زیات بیان شو دي او په دې باندې صورت هم چې د راغله سوره طلاق او دغه شان دا په سوره نساء کې هم بیان شو دي په سوره احزاب کې چې د هم بیان شو دي. نو د دې آیات مقصد دا ده چې فإن طلقها امام قرطبي وایي چې په دې طلقها په دې لفظ کې اجماع ده د امت چې په دې کې دریم طلاق چې د مراد ده دریم طلاق سړي ورکو مخکې هو د دوه طلاق خبره تیر شو پرون چې پای کې واپسی کېدې شي یو طلاق بور کې زیات بنور کې په دې یو طلاق کې مستانه خزه چې دنو جدا کېدې شي او یا چې دنو دور کا په دې دوه کې چې دنو بیا واپسی کېدې شي او چې دریم دی ورکو نو خبره ختمه هر څه ختم. وس چې دنو دې ته طلاق مغلظ وای دریم طلاق ته وس خزه حلال نه دی خاوند لپاره نو طلاق مغلظ دی وس په کدا نشته چې دا خاوند په عدت کې رجوع وکي په عدت کې رجوع موجو ختمه خبره ختمه شو او دې ته باین هم ویو جدا کون کې دې زکه چې په دې سره نکاح چې دنو مات شو وس دا خزه بچ دنو عدت تیر کی عدت دا غینه پس بچ دینو دا خزه آزاد ده او بل ځکه نکاح کولې شي دا خاون به خپ خوشحالي سره چې دینو د خپل کور د رخصت کی مہر بوتی ناخلی هغه به د خزي حقي چې کله سړی خزه پریدي او مہر خزي تاواله کی واغه بچ دینو آزاد کی زیبا خپ خوشحالي باندې یو خبره داوا مخګره طلاق او تقسیم تا از دکو چې درې طلاق دي طلاق رجعي طلاق باین او طلاق مغلظ وز د طلاق یو بل قسم از دکو بل قسم دی طلاق او هغه طلاق چې دینو هغه په دوه قسم دي یو ته چې دینو طلاق صریحي ويو بل ته طلاق کنایي ويو. طلاق صریحي دی ته وای چې سړی په ښکارا الفاظ باندې وای خزي ته چې ته طلاق یې په دې کې نیت مت ته ضرورت نشته
که یو ویلو چې یو به که دوی وویل چې دو به که درې وویل چې درې به دې ته صریحي طلاق وایي او طلاق کنایي چې دی نو هغه دا دی چې سړی دا لفظ د طلاق ونه وایي په خوله باندې او داسې ووایي چې د هغې داسې الفاظ ووایي چې د هغې نه معلومیږي چې سړی ووایي ښځې ته ته زما نه ازاده یې ته زما نه ازاده یې یا د دې کور نه چې دی نو وځه نور څنګه الفاظ وایي تاسو ته به یادي دا قسم الفاظ نو چې دا قسم الفاظ وایي یو سړی نو دې ته کنایي وایو اوس په دې کې به د دې سړي نیت چې دی نو هغه به ګورو په دې کې نیت شرط دی د دې سړي نه به تپوس کېږي چې ستا څه مقصد دی که سړی وویل چې زما مقصد طلاق دی نو بیا به طلاق واقع شي کار الفاظ خو طلاق نه دی ویل خو نور الفاظ ویل زما د کور نه وځه زما ښځه نه یې زه به تا ته ګورم نه ته زما نه ازاده یې دې ته کنایي الفاظ ویو نو له دې سړي نه به تپوس کېږي چې ستا په دې الفاظو کې څه مقصد دی که سړي وویله چې زما مقصد په دې کې طلاق دی نو دا ښځه طلاقه او که سړي وویل چې زما هسې قار شوی ومه او مقصد او نیت مې پکې طلاق نه و نو بیا طلاق نه دی په دې کې به د سړي نیت کتلی کېږي او احناف علما وایي چې دغه یو طلاق صریحي دی چې په ښکاره الفاظو سره یې ووایي چې یو نو یو که دوه نو دوه که درې نو درې او هر چې طلاق کنایي دی چې سړی لفظ د طلاق ونه وایي او دغه الفاظ وایي چې زما د کور نه وځه زما نه ازاده یې او که دې سړی وویل چې زما مقصد طلاق و نو احناف علما وایي چې دلته ډایرکټ چې دی نو طلاق باین واقع شو طلاق باین چې سړی وایي چې زما مقصد پکې طلاق و نو ډایرکټ طلاق باین چې دی نو واقع شو نکاح مکاح هر سمات او په دې الفاظو کې چې دی نو طلاق واقع کېږي خو طلاق رجعي نه دی بلکې طلاق باین دی نکاح مات شو او د عدت په دوران کې رجوع نشي کولی احناف علما داسې وایي نور علما وایي چې نکاح خو چې دی نو مات شو خو دا طلاق رجعي دی احناف وایي طلاق باین دی نور علما وایي طلاق رجعي دی په عدت کې رجوع کولی شي او نور علما وایي چې دا څه دی طلاق رجعي دی بیا واپسی کولی شي خو ښه خبره دا ده چې نکاح مات شو رجوع موجو پکې نشته که بیا رجوع کوي که یو طلاق نیت کړی نو بیا پکې چې دی نو نکاح به تړلی کېږي او د ښځې رضا هم پکې شرط بیا مهر هم پکې بیا چې دی نو ایښودی کېږي په دې باندې پوه شویو دویمه مسله چې دی نو هغه دا ده چې طلاق سړی پر یې خوله باندې ووایو نو دا به حسابېږي به که سړي نن یو وویلو او بیا یې چې دی نو یو 100 کاله پس بل وویلو نو بیا 2 شو او که بیا یې یو 10 کاله چې دی نو 100 کاله پس بل وویلو نو دا 3 شو دا به حسابېږي علما وایي چې دا ستا سره 3 کاڼي دي 3 کاڼي چې دام کله تا حساب پوره کو جو بس خبر دی ختمه کړه او داسې پکې نشته چې یو دی وکړو او بیا د رجوع وکړه بیا د سره داسې پکې نشته بیا د سره کېده پکې نشته دغه 3 کاڼي دي نو دا به حسابېږي په دې خو تاسو ټول پوهیږئ څلورمه مسله پکې دا ده چې دا په ګپ شپ کې هم واقع کېږي دا دومره خطرناک شی دی په ټوغه کې په ګپ کې په غصه کې په پیار کې په هر څه کې واقع کېږي دې څه به ټوغې نه کې سړی وایي زه غصه شوی یم نو طلاق خو دی د غصې شی دا خو څوک په پیار کې نه ورکوي په محبت کې دا خو دی د غصې شی دې څه به ګپ نه لګي او حدیث پکې امام قرطبي راوړی دی
چې درې شي نه چې د هغې ګپ هم ټیک دی او ټیک هم ټیک دی. مطلب دا دی چې هغه به واقع کېږي. یو چې دی نو یو طلاق دی او رجوع ده چې دا په ګپ کې چې دی نو واقع کېږي. تا په ګپ کې وویله ښځې د طلاق واقع شو او دا طلاقیان نه یو، دا د ورځې 20 کره ته طلاق اچوي په کاروبار کې په لین دین کې د خلکو سره معمولی جګړه راشي او بس طلاق اچوي. په ډیرو خلکو باندې ناښځې طلاق دي، په زناکارۍ کې اخته دي، زناکار دي. نو دې سړی خو علاج نه کېږي، په ګناه کبیره کې اخته دي. نو له دې سره به ټوغې نه کوي. ښه دا په ګپ کې مواقع کېږي چې تا په ګپ کې وویله ښځې ته چې ته طلاق واقع شو. که یو دې وویله، که دوه دې وویله، که درې دې وویله، نو واقع شو. او رجوع ده په عدت کې تا سړي وویله ښځې ته، که په ګپ کې هم وویله زه تا ته رجوع کومه، نو د دې دا ګپ هم چې دی نو ټیک دی. که په خوله وویلو که په کاغذ یې ولیکله، که طلاق دا لفظ یې په خوله وویلو او که په کاغذ یې ولیکو، که په ټلیفون کې وویله، دا به واقع کېږي. او دویم شی چې دی نو هغې ګپ چې دی نو هم ګپ دی او ټیک دی. چې یو سړي غلام ته وویله چې ته آزاد یې، که په ګپ کې هم ورته وویله نو دا به چې دی نو غلام به صحیح، دا به آزاد دی. او دریم شی چې کم دی نو هغه نکاح د نکاح. یو ښځې یو سړي ته وویله چې ما تا ته ځان وسپارلو او سړي وویله چې ما قبول کړې، نو دا نکاح وشو. دا درې شیونه چې دی نو په ګپ کې هم چې دی نو واقع کېږي. اکثر خلکو دا په دغه کې په ګپ کې وایي، په دغه کې دا کار ما کړی زه به غټ طلاق کړي او کړی یې یو ځل دغه دا په طلاق کې واقع کېږي او دا ټول پکې واقع کېږي. بیا بل چا ته وویله چې هغه ما دا کار کړی یا ما دې شوي زه به طلاق کړم، دغه طلاق او دا دام طلاق دی. د دې سره به ټوغې نه کوي. او ما خیال چې پنځه کم سل کسه طلاقیان ټول ګرځي. دا لفظ به په خوله باندې د سره چې دی نو راولې نه، او په خوله باندې ځینې خلک کله ناکله زموږ نه تپوس وکړي، وایي هرسې په سوچ کې چې دی نو زما له طلاق دا لفظ راځي و، وایي په دې چې ته ګناهګار نه شم. نو مال چې په خوله دې ویلی نه یو، هسې د خیر دې راځي. دا ډېر خطرناک شی دی. د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. عبدالله ابن عباس له یو سړی راغی، دا تفسیری احسن الکلام نقل کړی دی، او عبدالله ابن عباس ته ویل چې ما ښځې له 100 طلاق ورکړلی. نو عبدالله ابن عباس ورته وویله چې 3 پکې طلاق شو او دا 3 کم سل چې دی نو دا تا د الله په کتاب پسې ټوغې کړلې او ملنډې دي د الله په کتاب پسې کړلې. نو دا خو موږ دلته د قرآن طریقه بیانوله، خو که څوک په دې طریقه باندې طلاق وانه چوي، په بله طریقې ورکړي، بدعي طریقه باندې، نو ګورې هغه هم واقع کېږي. داسې نه چې هغه نه واقع کېږي، هغه هم واقع شو. د قرآن او د شریعت په طریقه نه و، په بدعي طریقه باندې ورکړه، یا یې په بیمارۍ کې ورکړه، یا یې ورسره نزدېکت کړی و، نو دا به هم چې دی نو واقع کېږي. ګورې قتل ګوره حرام دی، قتل کولو، که هغه په هره طریقه باندې، که په چوړکۍ، که په چاقوي، که په ټوپکي، که په ګولۍ، څوک پکې دا نه و چې هلکه په دې جایز و په دې ناجایز دی، خو قتل حرام دی. او که طلاق دې وویله که په هره طریقه و، بس دا واقع شو. غلا کول حرام دی که په هره طریقه یو. نو دغه شانته کې چې دی نو طلاق دا چې دی نو دا د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. او یا د پلان کې کلاړې خپلې ښځې ته ووایي چې تا او دا ټول طلاق دی، او کنایي طلاق دی. نو د دې نه به تپوس کېږي چې ستا په دې کې څه مقصد و،
چې تا دې ښځې ته ویلو پلان کې که ته لاړې نو ته به طلاق یې که سړي وویل زما مقصد پکې طلاق وي طلاق واقع شو او که ویل چې زما هسې قار ومه او نو په هغې بیا نه واقع ها او نو چې بیا تې وتی دی بیا خو ټیک ده هلته پاتې شوی وي او او چې په دې کې دا څومره شرطونه مرطونه ولګي او بیا به هغه نه کې چې یو شرط پکې ایښو دی او که هغه دې وکړو نو بس طلاق واقع شو ښه جي نو دغه وایي چې په دې کې دریم طلاق مراد دی په دې باندې اجماع ده په دې آیات کې په ان طلقها نو که طلاق یې ورکړه دې ښځې ته دریم طلاق نو پلا تحلو نو حلاله نه ده دا زنانه د خاوند ته من بعد وروستو د دې دریم طلاق نه او یو ځګی شته چې پای کې دا ښځه حلاله کېدی شي دا د خپل خاوند دپاره بیا جایز کېدی شي هغه داسې ده اتفاقي صورت دی چې سړی ښځې له طلاق ورکړله 3 طلاق یې ورکړه نو دا خو اوس د دې سړي دپاره حرامه ده اتفاقي صورت دا دی چې دې ښځې اوس په بل ځای کې نکاح وکړو او هلته نکاح وکړو سړي ورسره نزدېکت هم وکړو بیا دا سړی چې دی نو مړ شو یا وله چې دی نو دې سړي طلاق ورکړه نو چې طلاق یې ورکړه یا خاوند مړ شو نو د هغې نه پس چې دی نو بیا د دې زوړ خاوند ته رجوع کولی شي دې کم چې طلاق ورکړلی دې زوړ خاوند ته او خلک پکې حلاله کوي نو حلاله چې دی نو حرامه ده په هغې باندې د الله رسول لعنت ویلی دی لعن الله المحلل والمحلل له لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المحلل والمحلل له الله رسول لعنت کړی دی په هغه چا باندې څوک حلاله کوي او د چا دپاره چې دی نو حلاله کیدی شي حلاله دې ته ویو چې اوس یو زنانه ده او هغه طلاقه شوه او ته چې دی نو هغه زنانه بوځې بل چاته په نکاح کې چې ته د دې سره نکاح وکړه او سبا به له طلاق ورکړي نو دې ته حلاله ویو او داسې پکې ډېر شو ده چې خلکو بیا بل کس ته په نکاح کړله نو هغه بل کس وله بیا طلاق نه ورکوي بیا د هغې خپله ښځه ده ته په هغې زور نشي کولی شا به طلاق ورکړه نو دا په دې کسانو باندې لعنت دی د دې نه به چې دی نو ځان ساتي دا به نه کړي پخوا نه به چې دی نو ډېر کېده خو اوس خلک هوښیار شو د قرآن حدیث نه خبر شو اوس چې دی نو دا څوک نه کوي کېدی چې بل ځایونو کې به کېږي خو دلته اوس دومره نه کېږي حلاله هم وپېژندله په دې باندې لعنت شوی دا سړی ملعون دی دا څوک چې کوي او د چا دپاره کېږي ملعون دی لعنت پې شوی دی او دا وایي امام شافعي امام مالک امام احمد بن حنبل جمهور خلف او سلف ویلی دي چې دا نکاح چې د حلالي په نیت چا وکړو نو دا د سره نکاح شوي نه ده دا باطل نکاح دی او دا نکاح چې دی د سره منعقد کیږي نه او ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته حدیث نقل کړی دی یو سړی راغی وایي زما ورور چې دی نو ښځه طلاقه کړله او زما بل ورور ته چې دی نو هغه په نکاح کړه نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویله وایي دې شي ته به موږ د الله د رسول په دور کې زناکاري ویله دا صفا زنا ده دا زناګانې دي ښه چې څوک دا کار کوي د دې نه به ځان ساتي دا اتفاقي صورت ته که چېرته داسې وشوه نو بیا د دې زوړ خاوند ته چې دی نو دا ښځه حلالېږي اتفاقي صورت دی ته به داسې نه کوې چې بل چا له بوځې په جومات کې طالب دی یا چېرته پیر دی هغې له بوځې چې شپه ورسره وکړه دا اوس ګډې بزي خو نه دي دا هم دې خلکو څه شروع کړلي او په دې کې حتی تنکحه زوجا غیرو تر دې چې نکاح وکړي د بل خاوند سره امام ابو حنیفه ویلی دي چې ښځه د ولي نه بغیر نکاح کولی شي
او دا آیات دلیل لیکنه حتی تنکح زوجا غیرو تر دې چې نکاح وکړي دا ښځه د بل خاوند سره. دا څوک امام صاحب وایي د ولي نه بغیر چې دی نو نکاح کولی شي. او مخکې خو موږ تاسو ته پته ده چې مخکې موږ شاته ویلو او حدیث هم ویلی چې د الله رسول وایي چې د نکاح نه بغیر د ولي نه بغیر چا نکاح وکړو نو په نکاح هو باطل باطل باطل، دا نکاح باطل دی، دا نکاح د سره کیږي نه. نو امام صاحب د دې جواب کوي چې دا حدیث ما ته معلوم دی، وایي دا حلم چې کله دا نکاح له باطل دی چې کله ښځه راپاسي او د داسې هلک سره او د داسې سړي سره نکاح وکړي چې هغه غیر کوپ وي، د غیر کوپ سره وکړي. غیر کوپ څه ته وایي؟ چې زنانه یو داسې سړي سره نکاح وکړي چې د هغې کردار چې دی نو ټیک نه وي، د سړي کردار ټیک نه یو، او ستا دپاره چې دی نو د خاندان دپاره چې دی نو د شرم باعث وي بیا، نو وایي د دې نه چې دی نو دا مراد دی. نو بیا ولی ته دا حق حاصل دی چې دا نکاح مات کی، دا نکاح ختم کی. چې یوه جنۍ په داسې ځای کې نکاح وکړي چې هغه سړی چې دی نو د هغې کردار خرابي، غلط ګرځي، نشهیي، پوډري، نو دا ولی به راپاسي او دا نکاح به مات کی، دا ماتولی شي. او کله چې یوه زنانه وایي د داسې هلک سره نکاح وکړي چې کردار یې ټیک دی، کوب برابر دی، نو امام ابو حنیفه وایي چې دا نکاح ټیک دی، چې دا ښځې په خپله وکړي. او نور علما ویلي، جمهور علما او امام ائمه ثلاثه، امام شافعي، امام احمد بن حنبل او امام مالک رحمه الله، چې نکاح باطل دی، د ولي نه بغیر نکاح د سره کیږي نه. هغو پکې دغه قول دی او د امام صاحب پکې قول دا دی. خو زموږ دا بل قول خوښ دی ائمه ثلاثو نه، چې د ولي نه بغیر نکاح وشي نو دا نکاح څه دی؟ دا باطل دی. او د امام صاحب په نظ باندې چې کوم هلک او جنۍ وتښتېدله او که نکاح یې وکړو جو وایي دا ټیک دی. خو که چېرته داسې دغه یي چې هغه د غلط سړي سره نکاح وکړي نو ته ورتلی شي او نکاح ماتولی شي، دا مسله یې زده کړي. او ځینې پکې داسې مې چې د کالج او یونیورسټۍ له جنکۍ نه یو مور و پلار یو چا له ورکړي او نکاح یې د بل چا څه کړي، او هلته په کالج یونیورسټۍ کې ځان نه بل کس کتلی، یار دوست یې کتلی، وایي زه به دا نکاح چې دی نو په عدالت کې چې دی نو زه به ترې طلاق واخلمه. په عدالت کې ته څنګه طلاق اخلي؟ قاضي تعالی چې دی نو طلاق درکولی شي؟ دا په کوم کتاب کې راغلی؟ دا طلاق خو اختیار او دا غوټه د نکاح د خاوند سره ده، چې خاوند طلاق نه چې د چا پلار یې نشي ورکولی، قاضي څه ته وایو؟ نو دغه نکاح بیا سره کیږي نه. ښه په دې باندې دا خلک نه دی پوهه، نو په دې عدالتونو کې دا غلطې فیصلې کیږي. ورشي قاضي به چې دی نو طلاق واچوي، قاضي څنګه طلاق اچوي؟ او د سړی اختیار دی، د سړی پې نه راځي، دا طلاق کیږي څه؟ نو په دې کې دا دوه مسلې غټې بیانېږي چې د دریم طلاق نه پس ښځه چې دی نو حرامه شوه. ښه جي فإن طلقها نو که چېرته بیا طلاق ورکو د دویم خاوند الزوج الثاني، دویم خاوند، فلا جناح نو نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجع چې یو بل ته رجوع وکړي په نکاح سره، دا ښځه او هغه زوړ خاوند واپس رجوع وکړي. ان ظنه که د دواړو ګمانو ان یقیما چې دیو به قایم کي حدود الله، هغه احکام د الله، چې بیا به ګوره جګړې نه کوو، بیا به بد اخلاقي نه کوو، د الله په حدودو کې به دننه اوسېږو چې بیا پکې خبره طلاقو ته رانشي. وتلک حدود الله، او دا پولې او حکمونه د الله دی، یبینها چې بیانوي یې، چې بیان شو دی په دې قرآن کې، د دې پابندي کوئ لقوم یعلمون، د پاره د هغه قوم چې هغه پوهېږي. او چې کم سړی نه پوهېږي نو د هغه په زناکارۍ کې اخته دی، او ښځې له طلاق ورکړلی و، 100 طلاق او 60 طلاق یې ورکړلی، اوس هم ورسره ښځه ناسته ده.
او ځان د قرآن نه خبرې وا خزم ځان د قرآن نه خبرې نو د دې پابندي به هغه څوک کوي چې پوهېږي الله کتاب یې چې دی نو زده کړی ښه بیا ورته ګورئ فإن طلقها نو که چېرته درېیم طلاق یې ورکو دې ښځې ته نو فلا تحلو نو نه ده حلال له د دې خاوند دپاره من بعدو پس د دې درېیم طلاق نه حتی تر دې پورې تنکحه زوجن غیرو چې نکاح وکړي د بل خاوند سره فإن طلقها نو که چېرته طلاق یې کړه که چېرته طلاق یې ورکړی دویم خاوند فلا جناح نو نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو باندې ایتراجعا چې یو بل ته راوګرځي په نکاح سره ان ظنا که د دواړو ګمانو ان یقیما چې قایم به پاتې کي قایم بکی پابندی وکي حدود الله د احکامو د الله وتلک حدود الله یو دا پولیو حکمونه د الله دی یبینها چې بیانوي لقوم یعلمون د پاره د قوم چې هغه پوهیږي وایو